نن د عقیده طحاویه والا اخیری درس ته درس نمبر 13 عقیده یوه کم تیوې لس نه تر 104 پورې ویایو. عقیده نمبر 89 کې مسیلیو وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات. ژوندي خلک کومې دعاګانې کوي یا کوم استغفار وغیره وکړي یا صدقات وکړي که نه هغه مردګانو ته پکې پیدا رسیږي. صحیح ده. او کوم قرآن کریم کې دا راغلي که نه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، انسان د بل بوج به سوچت کې و لیس للانسان الا ما سعی، انسان ته خو د خپلو کړو به میلیږي. نو هغه ځای کې مراد ترېنه څه دي؟ ایمان مراد ده. چې ایمان یو سړی راوړي بل یې نه راوړي، دي وله ایمان هغه ته پیدا نشي ورکول. صحیح ده. یا کوم فرضي عبادت دی تا ته بل ته خو نشي حواله کولی که نه، چې ته فرض منځ کې دا پلنګي شو داسې کېږي نه یو بل نه، فرض عبادت د بل چا نه کېږي. ښه نو دا خبره ورکې ده په عباداتو کې او په مسایلو کې. صحیح شوه. بل عقیده ده 90 نمبر والله تعالی یستجیب الدعوات ویقضي الحاجات. الله تعالی دعاګانې قبلوي او حاجتونه پوره کوي. دا دې مونږ عقیده ده که نه څه الله تعالی نه دعاګانې غوښتل پکار دي او دې سره سره الله تعالی د انسان حاجتونه هم پوره کوي. او الله تعالی مونږ ته حکم هم کړی دی که نه چې تاسو دعاګانې غواړئ، مانه زه تاسو دعاګانې قبلوم. صحیح ده. ادعوني استجب لكم. صحیح شوه. همدا شی ته وایي اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعاني. نو دعا نه څه مقصد دی؟ چې سړی خپل احتیاج الله تعالی ته ظاهر کړي که نه. او دا دعا چې کومه ده که نه سړی کله وکړي الله تعالی نه درو خبرو کې یوه خو به کېږي که نه، یا به دله هغه وخت کې قبوله شي، یا به د نه څه بلا مصیبت شي دفع شي، یا به دله په آخرت کې څه شي ذخیره وګرځي. نو سړي دپاره ذخیره هم کېږي که نه. نو ذخیرې جوړولو دپاره هم سړي ته پکار دی چې څه کوي دعاګانې کوي. ټیک شوه. دعا کول پکې ضروري دي. بله خبره پکې څه ده حضرت صاحب چې دعا نه کوي خدای پاک خفه کېږي. حدیث کې راغلي که نه چې تاسو دعاګانې غواړئ الله تعالی نه. لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. صحیح شوه. او دعا نه مقصد دی چې بنده خپل خدای پاک ته خپل احتیاج ظاهر کړي، چې دعا ته نه غواړي دې معنی ده چې ته څه شوې لکه بېنیازه نعوذ بالله. او نه غوښتل دا خو د څه شوه الله صفت ته که نه الله تعالی چا نه غواړي، الله تعالی ورکړه کوي. صحیح شوه. بله عقیده ده زمونږ عقیده نمبر 91 ویملک کل شیء ولا یملکه شیء. الله تعالی د هر شي مالک دی او هیڅ شی نشته دنیا کې چې د الله مالک وګرځي. الله د چا مملوک نه دی. ولا غنا عن الله تعالی طرفة عین. الله تعالی نه زمونږ د یو سترګې د رب برابر غنا نشته، بې پروایي نشته. مونږ الله ته محتاج یو قدم به قدم، لمحه به لمحه. صحیح ده. لحظه به لحظه. صحیح ده که نه. مونږ الله تعالی ته محتاج یو. ومن استغنا عن الله تعالی طرفة عین. کم سړی د الله پاک نه ځان بېنیازه وګڼي بې پروا سترګو د رب برابر شي، ما الله ته نوز بلی سي احتیاج نشته. فقد کفر وصار من اهل الحین. وګرځو من اهل الهلاک. صحیح شو. حین منه الهلاک. صحیح شو. دا سړی څه شو بیکاره شو که نه خدای پاک نه څنګه ته ځان بېنیازه کولی شي. ټیک شو. صحیح. بله عقیده د زمونږ بیان وی نمبر وان الله تعالی یغضب ویرضى لا کاحد من الورى. الله تعالی غصه کېږي هم ناراضه کېږي او خوشحالي ګرځي کېږي هم، خو د مخلوقاتو شان دی نه. څنګه مخلوق شي کله غصه شي لکه خیال دی سړی غصه شي خپل آپې نه وځي که نه، او که خوشحال شي دی آپې نه وځي. ځنه سړی دومره خوشحالۍ کې راشي یاره خبره کوي چې خوشحالۍ کې خپل لونه د ټولیایي که نه کس آپې نه ووتو که نه، که غصې کې شي بیا دومره خبرې وکړي وروسته بیا خپله خیمنې شي دا ماته نه کول پکار. او غصه خو دې تېره شي ته نه متاثره شي که نه، غصه دې وکړه ته متاثر شوې، غصه دې نه کړه کنټرول،
خوشحالۍ نه ته متاثره شولې مخ باندې د اثرات البشاشه ولې وکتلی شو ته تکړه یې چې خوشحاله شي بیا اثرات البشاشه مه ښیه خلکو ته داسې کولی شي ډېر کم خلک کول شي او د دغې غصې او د هغه خوشحالۍ والا اثرات سړي باندې غورځي ته متاثره وګرځي د الله تعالی چې نه متاثر کېږي نه الله تعالی غصه کېږي خو متاثر کېږي نه او غصې د وجې نه سړی خپل عقل د لاسه ورکوي خو الله تعالی باندې داسې نه طاري کېږي همدا چې ته په رضا کې موږ نه ډېر څه کېږي که نه سړی د حدود شرعي نه وځي که څه خوشحالۍ د وجې نه موږ ډېر حدود شرعیه په عمل کړلو الله تعالی باندې داسې خبرې نه هغه کېږي صحیح شوه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا رضي کېږي خو موږ شاندې نه من لعنه الله وغضب عليه چاته الله غصه شي صحیح شوه بل عقیده د عقیده نمبر 93 ونحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ټولو صحابه وسره بلا امتیازه بغیر د څه فرق نه ټولو سره مینه ساتو محبت ساتو سره ټولو ته قدر ورکوو عزت ورکوو ولا نفرط في حب احد منهم د چا په محبت کې مو تفریط هم نه کوو چې کم درجې ورسره محبت وکړو چې بیخي محبت کم شي ولا نتبرأ من احد منهم چا نه تبري نه اختیارو چې دا نه منو دا منو او بیخونه ځان براته او بیزاره ښکاره کړو نبغضو من یبغضهم او کم سړي چې د صحابه سره بغض ساتي موږ هغه خلکو سره بغض ساتو موږ هغو سره مینه نه ساتو هغو سره موږ به زړه نه لګي وبغیر الخیر یذکرهم او کم سړي چې د شی د صحابه او ذکر په خیر خبرې سره نه کې بدې ردې ورپسې وایي دا خلک موږ د لارې نه پیژنو د شی خلک ولا نذكرهم الا بخير صحابه او ذکر کوم کو ان شاء الله بکلمه الخير وکړو رضی الله عنه د شی وایو او صحابه او بډیر قدر احترام کو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق حضرت سره وایو صحیح ده کنه سمونږ آقا سیدنا ابو سری سیدنا ابوبکر علی سیدنا عثمان د شی ته ابو سری یو صحیح ده نه په خیر سره موږ صحابه یې د صحابانو کوم اجتهادي خبرې شي دي خپل منځ کې جنگونه وغیره شي دي یا نور څه په خپل منځ کې واقع شي دي دا ټول موږ په شي محمل کوو په اجتهاد باندې او هغوی مجتهدین لوی خلک وو صحیح شوه او مجتهد نه چې خطا وشي بیا ولا ثواب میلګي دته کم ځای نه راغلی چې خبرې پسې جوړول شي صحیح شوه ونرى حبهم دینا و ایمانا و احسانا صحابه سره مینه کول موږ څه ګڼو دین ګڼو کم سړی محبت نه ساتي سره د بېدینۍ شوه که نه ایمان ګڼو بېایمانۍ شوه که تو سره حب نه ساتي او احسان ګڼو دا احسان اعلی درجه ده و بغضهم کفرا و نفاقا و طغیانا او صحابه سره بغض منافقت کول او هغو پسې بدې ردې ویل دا مونږ کفر ګڼو نفاق ګڼو او سرکشي سرتابي ګڼو دا شی ته کول بالکل د ځان ته به کول دي خپل آخرت ته به کول دي او خدای پاک صحابه ته اعلان کامیابی اوله نه کړی دی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا سرټیفیکټ میلاو شو چا لار شته چې وجدل خبرې مو کې مختنور مختصي واعد لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا جنتونو سرټیفیکټ جاری شو سوک شلو خبرې جوړې ذلك الفوز العظیم فوز عظیم خبرې پکې راغلي لوی کمرنۍ خبرې او اوس پرې موږ چا په باره کې نه لیدل چې دا سرټیفیکټ جاریږي او دا د الله خبرې دا د عامې چا خبرې نه دي چې ځان نه زور بني وچلې بل څه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اصحاب حدیبیہ سے بھی اللہ راضی ہے اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد عرضا چې نشانه ونه ګرځوي هدف د خبرو دپاره چې په خبرې کوئ لکه دلته ناخې خاخې کې بیا پې غشي زده کوي صحابه دي دپاره راغلي چې ته پې بحثونه کوي نه په پټو سترګو وایي چې امنا وسلمنا واطعنا صحیح ده ډارې کې تقلید کوه خبرې پسې مه جوړوه فمن احبهم فبحب احبهم څوک چې مینه ساتي دي معنا ده چې ما سره بې مینه یې له ابو سره مینه ساتي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم اصحابي كالنجوم فباقتديتم اهتدي دا شو بل لا تسبوا احدا من اصحابي لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا ته چې زر ور شیان خاص کړه د صحابي یوري خرڅ کولې پسې نشي رسیدل تا ایمان چرته د هغه ایمان همدا شی ته صحابي اخلاص شي وګوري کنه دی هغه تقوا وګوري دی هغه خالص محبت او مینې ته وګوري نور بسې نشي رسیدلی چې وګسې لی خبرې د ځان به څو ګسې لی خراب کي نور څه مطلب نه جوړېږي
عقیده نمبر 94 څه د زمونږ علماء حق دی چې ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الامه. زمونږ علماء حق دا عقیده ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد جمیع انبیا نه بعد ټولو نه افضل انسان، ټولو نه افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق صاحب دی. او خلافت اوله چا تاثیر د ابوبکر صدیق صاحب ته خلیفه بلا فصل، خلیفه اول ابوبکر صدیق صاحب د فضیلت خبره دی د پاره ټولو نه مقدم دی. کم سره د سی خبرې نه کی پوښ شي ایمان نشته بیا. ثم لعمر بن الخطاب رضی الله عنه دویمه درجه د عمر صاحب. ثم لعثمان رضي الله عنه. ثم لعلي بن ابي طالب څلورم نمبر خلیفہ رابع علي رضی الله عنه ته. وهم الخلفاء الراشدون، دا خلفاء راشد و راشد دین حق پر جانے والے او په سیده لارې باندې تلونکي، ول ائمه المهتدون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. حق په صلیبي کول او حق منی دوسی دلی دی عدل سره تیر کړ دی وخت تیر کړ دی که څو د سینې باز به صحیح نشو. عقیده نمبر 95 دا سو ان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه. اغلس کسان چې اشرا مبشره وتیل شي پیغمبر سم ته جنت خوشخبری ورکړي دا نشهد لهم بالجنه، موږ غو پر جنت گواهی ورکو چې دا جنتیان دي. علامه شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لکه څنګه پیغمبر سم ورکړي دا وقوله الحق او پیغمبر سم خبره حق ده. دا څوک دی؟ وهم ابو بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر الصديق سيب عمر فاروق رضي الله عنه، عثمان غني، علي بن أبي طالب، طلحة سيب، زبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح. دا کسان دي. همدا شنو د پر کمی خبرې ثابتي گواهی هغه مونږ گواهی ورکو. عقيدة نمبر 96 ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. د صحابه حضرات متعلق کم سړی صحیح خبره کوي بس دا سړی منافق نه ده، لانډه خبره شوله. همدا چې د پیغمبر سم ازواج مطهرات چې کم دي کنه هغه متعلق کم سړی خبره کوي ښه خبره کوي، اس قسم تخیره مغشوشه خبره نه کوي، بیکاره مرداره خبره نه کوي. پوه شه چې دا سړی صحیح محسن دی. ومن احسن القول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. صحیح شو کنه. او احسن القول مدي تیل شي کنه چې دا شی ته خبره ته کوي صحابه بالکل بری غني د خبرونه. ازواج مطهرات دنس خیری تیل شر رقم ته ګندګي کفر نفاق منافقت دو نمبري. همداش د صحابه کرام او د پیغمبر سم اولاد مبارک حسن حسین فاطمه و غیره همداش نور اولادونه دي کنه د سمره دي قرآنی خلق دی و غیره دا مقدسین خلق دی من کل رشد هر نفاق و غیره ګندګي نه ظاهري او باطینی نه. د شي ته خبره شو کې پوښه د نفاق نه بری د کده چې څنګه کې غاډي وډي پاس پوښه چې دا دال می کچھ کالا ہے. عقیده نمبر 97 زمون څخه کې دادا وعلماء السلف من السابقين. علماء السلف من الصحابه حضرات تابعین تبع تابعین یا بس صرف صحابه وکړه. ومن بعدهم من التابعين او رس تابعین تبع تابعین د شی علماء ائمه اربع و غیره نور د شی سلف خلف متقدمین متأخرین دا ټول اهل الخير والاثر. ټول د خیر او د اثر ولا خلق دی معنا علم ولا خلق کنه اثر چشتل شي علم تل شي خبرو تل شي حدیث تل شي نو د شی ته خلق و اهل الفقه والنظر علماء فقه لکه زمونږ ائمه اربعه و غیره د شی د نور علما خصوصا ائمه اربعه نو علما صلحا نظر کول فقه کې کنه غوف نظر کول ومن امعن النظر لا يذكرون الا بالجميل. دغه ټول ذکر به خبره سره کوي بعد سره نه کوي. ومن ذکرهم کوم سړی دغه خبر ومن ذکرهم بالسوء يبسوء فهو على غير السبيل. بس سړی د لارې نه هټه هو انسان سمجھا جائے گا دا به غلط لارې باندې شمارل شي صحیح سړی به نشي شمارلای نه. دا خبره ده اصل کې خبره څه د څومره علما سلف خلف دي کنه د خدمو اساتذه رسي کنه موږ سند دوسر متصل ده
که کم سړی دو پسې بد ردوی دي معنی ده چې لکه خپل پلار سره څه کوي خیانت کوي دا خو زمونږ روحاني ابا و اجداد دي که نه څنګه یو نسبي ابو جد مخالفت سړی صحیح نه ګڼي په کفر بني به هم خلک امداد کوي نشي سړی په صحیح لاره بیا ته مخالفت کوي دا خو منه شو زیغ و دولال ګمراهي شوله او دا د څه شو نمک حرامي شوله د هغو په پالیټ کې وخورې بیا پکې توکي واچوي دا معنا شو چې ټول علم دو په واسطې راغله د اوس ونه انکار کوي چې دو خو هېڅ نه دي کړي نه هم رجالون و نحن رجال صحیح شو عقیده نمبر 98 ده ولا نفضل احدا من الاولیاء على احد من الانبیاء علیهم السلام دا دی مو کې دا د په دنیا کې د ټول ولیان را جمع کا هیڅوک ولی داسې نشي کېدلی یا ټول مجموعي اعتبار سره یو نبي نه اعلی درجې کې نشي کېدلی ولې چې د اولیاء ولایت چې کوم ځای باندې ختم شي که نه هغې ځای نه بیا نبوت شروع کېږي نبوت دومره اعلی شی ده او دا ولایت خو د سړي په لاس کې ده څنګه ته هله ولي جوړېدلی شي چې کله د خپل نبي متبع وګرځې خالص مطیع وګرځې لکه کله د نبي مخالفت وکړي ولایت خو خود پرېږده زندیق او مرتد به ترېنه جوړ شي د سړي نه نو بیا د نبي نه څنګه پاسه تللی شي نشي تللی نو ولایت درجه چې ده ډېره کمه ده د نبوت نه ښه یو نبي را جمع که د دنیا یو نبي راواله او د دنیا ټول ولیان را جمع که اولیاء صحابه اتقیا اصفیا د یوه پیغمبر د خپو وله چې کوم ګرد و چتېږي دې ته نشي رسېدلی صحیح شوه او نبوت خو وهبي شی ده که نه کسبي نه ده ګټلی نشي چې اعمالو باندې وګټي او ولایت خو ته ګټلی شي صحیح ده ونقول مونږ وایو چې نبي واحد افضل من جميع الانبیاء نه من جميع الاولیاء یو نبی د ټولو اولیاؤونه افضل وي او ولیل چاته شي چې هغه د خپل نبی مکمل طور متابعت وکړي هله ولی شو که دا شی نه کوي که ډېر شعبادي وښیي او ډېر کرامات یې ترېنه ظاهر شي او عجیبه عجیبه خوارق عادت شیان ترېنه ظاهر شي بیا به دې ته ولی نه شي هلی عقیده نمبر 99 څه ده نؤمن بما جاء من کراماتهم د ټولو اولیاء له څومره کرامات دي دا مونږ منو لکه څنګه د نبي معجزه حق وي که نه ایمان پرې وړل ضروري دي داسې د ولي کرامت باندې ایمان وړل ضروري دي ځکه چې ولي خو مونږ نن سبا دا خیال ده چې ولي لکه هغې چاته چې د اوس د کم 200 کاله مخکې تېر شوي دي نه دا خبرې دي غلطې دي صرف ته دې ته خیال ده چې بس دا اولیا دي اولیا خو صحابه اولیا دي ټولو نه غټه اولیا که نه ټولو نه غټه اولیا په دنیا کې څوک راغلي دي صحابه حضرات راغلي دي صحابه نه پاسه نور څوک کېدلی شي اولیا او دونه ډېر کرامات ظاهر دي عمر رضی الله عنه په خپل علاقې کې نه و منبر باندې خطاب کوو چې صحابي ته چې یا ساری الجبل یا ساری الجبل نهاوند یې لکه څومره لرې دلته کې لښکرو باندې وروسته نه حمله کوله اواز یې واورېدو متوجه شو لښکر ته داسې ته عقیل صاحب وغیره ځنه صحابه په وا کې لاړ دي ځنه صحابه د جنګ په مکې کې سمندر کې ننوتني دي او غرق شوي نه دي داسې ډېر دنیا کرامات دي سین کړو خو دلته مقصد صرف څه ده مختصرا خبره کول دي وصح عن الثقات من روایتهم او د سکه حضرات نه معتمد و حضرات نه کدي دونه کوم روایت راغلی کوم خبر راغلی چې د کرامات یو دي پلانکی سړی غانه موږ په ایمان راوړو عقیده نمبر 100 نؤمن باشراط الساعه د قیامت په علامات باندې موږ ایمان لرو لکه منها غنه خروج الدجال دجال کم اکبر اخبس دجال غا او نور خباثه به منلی شي صحیح ده ونزول عیسی بن مریم علیه السلام من السماء عیسی بن مریم علیه السلام د اسمان راکوزیدل وغیره ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها د سترګې د مغرب طرف نه راختل وخروج دابة الارض من موضعها او دا غذا وغیره دابة الارض جانور به بس کنه دا بس شکی سلیمان سم غوتی به سره پوزه بوله غي خلکو له دغې به کافر سړی به تک تور بکیږي وغیره او څوک مسلمان هغه ته به د الله د تیری موسی علیه السلام ولا اسوا وزد الله تعالی و علامه ده کنه علامه القیامه ده مختلف علامې راغلي شي لاندې نو مثلا جانور شندې پاسنه شکل به سړی خو دو خبر په څوک نه مګر زیات تا کار سره دو خبر سره بس دا بدلار دروازې خو پیژندل شي باقاعده به د اوخه ان شاء الله چې وګوري ارشوی ان شاء الله ایسه دروغ نشي د قران کې شته څنګه ده سو اخرجنا لهم دابه من الارض كڅنګه ده وما من دابه في الارض الا نه ده اخرجنا لهم دابه تكلمهم ان الناس صحیح ده اخرجنا لهم ده عقیده نمبر 106 ده ولا نصدق کاهنا ولا عرافا
ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. کاهن شلو، عراف یا عریف وغیره، یا همدا شیطان نجومی وغیره، دغو خلکو په خبرې باندې مونږ اعتماد نه کوو. کاهن چې شتیل شي مستقبل ولا خبرې ښایي، عراف د ستار وغیره په ذریعه سره، یا بس علم غیب خبرې وغیره ښایي که نه، بس څه دعوې کوي. داسې سړي تصدیق به نه کوو. تصدیق خو خود پرېږده، داسې سړي ته ورنږدې کېدل یا دو خبرو ته غوږ نیول د ښې خبرې نه دي. من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیله. مونځ یې نه کېږي، بس څلوېښت ورځې مونځ یې نه کېږي، ثواب له نه میلیږي. که هغه داسې خبره وکړه چې د دین خلاف او کتاب له سنت رسول خلاف او اجماع خلاف، داسې خبرې نه شي منلی. نور هم زندګي کې منل شي. نن مې په 100 روپۍ باندې ډیو راوړی، ټیک د دې کې څه خبرې. عقیده نمبر 102 څه ده؟ ونرى الجماعة حقا وصوابا. جماعت مونږ حق ګڼو، ثواب ګڼو، درست ګڼو. جماعت نه څه مراد ده؟ جماعت نه مراد دا که نه چې صحیح لارې باندې تونکي خلک، علمای حق، صحابه حضرات، تابعین، تبع تابعین حضرات، دا مونږ حق ګڼو. صحیح ده که نه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دې ته جماعت ویلی شي. نو دا به باندې چې لرو مونږ، دا به مونږ حق ګڼو. والفرقه زیغا وعذابا. و اختلاف کول ائمه نه، سلف خلف نه، علماو نه روګرداني کول، دا زیغ د ګمراهي د دلال د ښه خبره نه ده. عقیده نمبر 103 ہے ودین الله فی السماء والارض واحد. د الله تعالی دین سره د پسمک او اسمان کې یک یو دی. ښه که نه؟ اسمان زمکه کې الله تعالی دین یک یو دی که نه؟ ځکه چې پاس نه راغلی دین په زمکه کې مغه دین دی، وهو دین الاسلام کما قال الله تعالی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال الله تعالی ورضيت لكم الاسلام دينا. دا خو مې دله پس نه کړی دی. رضویت اشتر شي لایق کرنا، یو شی لایق کی دی معنی دا چې دا صحیح شی شو. صحیح ده، الله تعالی چون کړ دی. عقیده نمبر 4 وهو بین الغلو و تقصیر. زمونږ دین اسلام دی غلو او تقصیر مانځ کې دی. تقصیر چې اشتر شي کمای کول، د چا په شان کې کوتاهی کول. غلو منه مستحب نه پاس جوړول، او چا ته چې کول دومره درجه ورکول شخصیاتو ته چې نبی درجه ته ورسېله او سجدي شروع کړي. دا خبره نه شوله. صحیح ده. توس د چا دومره تعظیم کې صحیح ده، بس تعظیم دی وکړله، جذبې کې رالی، چالاس دی چوم کړلو، خپل دی کړو، ټیک شوه. بس همیشه بس شکې د خلکو د خپو او د لسونو له خیرې شکې ووینځي، بیا هغه غوړپی چې دینه برکت حاصلېږي، زړه مې پاکېږي. دا فضول خبرې دي، ګپ شپ ده، د شي ته نه دي کول پکار. و بین التشبیه والتعطیل. او زمونږ دین تشبیه او تعطیل مانځ کې د خدای تعالی ته یا داسې شي ته مونږ مخلوق سره تشبیه نه ورکوو، نه الله تعالی معطل ګرځو، نعوذ بالله، چې الله تعالی بیکاره دی، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وبین الخبر والقدر وبین الجبر والقدر. او د سینه کو چې دین اسلام کې مونږ چې مونږ مجبور یو، بس مونږ نه سکیږي، خیر دی. یا د سینه کو چې مونږ سکو د مونږ خپل کو الله پکې کار نشته، نعوذ بالله. خکه او بد کو قهار څه معنی؟ قهار قهر کوونکی کنه، قهر غصې تل شي، مقار را جبر بیا څه؟ جبر مجبوری تل شي. جبار ذات دی الله تعالی کنه، هم مجبورون کې دی مونږ هغه مخ کې څه نه یو. او مونږ د سینې کنه چې مونږ قوت کسبیه نشته، بس بالکل مجبور د کانی شاندې ته میالي ولا څنګه مجبور یو. سپی په دې پیږي، سپی چې کله په تبۍ وولې کنه، سپی اټیک پتا باندې کې تبۍ باندې اټیک نه کوي. ها کله کله سپی ته بیر نه سدي دی وجنه کاری تا ترځي هو کارل ته وباسي. صحیح ده کنه؟ همدا چې ته وخ باندې گزار کوي، هغه سفر لخت باندې عمله نه کتاب باندې عمله کوي ولا کې. او کله کله غوسی دی وجنه چې د لخت د نس په دې مې دوباره ونه وهي. کله کله پړانګ او شیر باندې شي ډس کوي کنه، به د توپک ځکه نشي د دوباره مې وپینلی. کله کله چې په سر باندې بلچاره تیر وای ته بلچات نه نسی والی، په د سړی باندې اټیک نه کې بلچې باندې مې دوباره ونه وهي. نور د خپې چې بلچې په کیسه کار نشته. صحیح ده. ها وبین الامن والیاس. یو زمونږ دین سره د امن او یاس مانځ کې. امن معنی څه؟ چې الله تعالی نه بيخي بډاره شي، ډار نه کېږي. او یاس معنی بالکل تینه نو امید شي چې یاس مې نه مف کوي. دا خبرې نشته، ډارېږي به تینه هم او امید به تینه هم ساتي، رجا او خوف به ساتي، امن او یاس به نه کوي. عقیده نمبر 5 دی چې د څومره خبرې مې د بیان کې حضرت امام طحاوي صاحب وایي، جعفر صاحب، چې په هذا دیننا و اعتقادنا ظاهرا و باطنا. بس زمونږ عقیده ده، دا زمونږ دین د ظاهرا او باطنا مونږ دغه صحیح عقیده لرو. ونحن براء الى الله تعالی من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. د څومره خبرې مونږ بیان کې که دغو خبرو کې چا د یوې خبرې مخالفت کولې د ټولو خبرو، مونږ د هغه سړي سره هېڅ تعلق نشته. هغه زمونږ جماعت نه دی او مونږ هغه نه بری یو. بېزاره هغه څوک ځان ته بل کس وي.
اوس مخته دعا کوي چې ونسأل الله تعالی ان یثبتنا علی الایمان ويختم لنا به ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه. خدای پاک ایمان باندې مې وساتي او په دې مې خاتمه وفرمایي. خدای پاک خواهشاتو نه د نفسانیاتو نه مې وساتي او آرای متفرقه چې ځان نری کې خودري کې د خلکو نو د شیانو نه مې وساتي. والمذاهب الردیه ګټیه مذاهب نه مې وساتي مثل المشبه والمعتزله والجهمي والجبري والقدريه وغيرهم من الذين خالفوا السنه والجماعه چې اهل سنت والجماعت عقیدی مخالفت کی. واتبع البدعه والضلاله چې بدعت او گمراهی پسې روان شي. ونحن منهم براء موږ تینا بالکل بزر نه پیژنو داسې خلک. وهم عندنا ضلال و اردیه داسې خلک زمونږ په نسبت گمراهان دي او ردی خلک دي بې قیمته. وبالله العصمه والتوفیق اصل خدای بچ کولی چې مو ستې تینا توفیق راکړي. والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.